قرباني د ساروي د راپرزولو صحیح طریقه څه ده؟ د قرباني ساروي چې بنده علالي نو دا څوک چې په ساروي چاړه راکاږي د مخ په قبله باندې سنت مؤکد دی، یعنی لازمی سنت دی او اسی به سپدي سنت باندې عمل نه کول دا مکروه دی چې څوک د ساروي په مړې چاړه راکاږي د مخ په قبله کېدل دا ضروری دی. بیا دا ساروي په داسې طریقه را او پرزول شي چې داغه په وجه باندې علاله په سنت طریقه او شي او دا څوک چاړه راکاږي د مخ په قبله راشي نو د دې طریقه کتابونو خودل ده. دا ساروي بدا سے ادره شمالن جنوبن، شمال طرف ته د ساروي سر طرف کا او د ساروي لکه طرف دا جنوب تکا او د دې ساروي نتر اوګر زرا توشا قبلی تشاکا او د ساروي ته مخ کا د ساروي سلور واړخ په اوتړلی شي او قبلی ته یې راکاګه قبلی طرف ته د ساروي خپونه راخ کو نو دی برا پروزی د سلور واړخ په دا قبلی طرف ته رالی او د ملا تیر دا نورخاته طرف ته راغې اوس دی وخت کې دا څوک چې په چاړه راکاږي د راتاو شي قبله ته مخ کی او نورخاته ته د شا کی او دغه وخت کې د ساروي سټ سره خوا کې د ودرېږي یا وخت په د ساروي په سټ باندې کې دی نو اوس چې وګوره دا غونډه نقشه تاسو ذهن تراغله نو وګوره د ساروي مخ دام قبله ته دی او چې دا څوک په چاړه راکاږي د ساروي سټ طرف ته ولاړ دی نو د مخم قبله ته دی او بیا د ساروي په مړې چې چاړه راکاږي نو دی با د چړې د راخکلو نمخ کې مسنون دعاګانی دی هغه به مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.